السلام علیکم. زما نوم دی سهیل او زه د علي اوسېدونکی یم او علي کې د کرک اوسېدونکی یم. راغلی وم بنې ته، دلته د ملګرو سره ناست وم، انجوای مې کوله. دلته دا د کرکټ تماشه کوله، د پورې هلکانو کرکټ کوو. موسم هم ډېر ښایسته موسم و، د شینکۍ و ټول د غرونو کې، لکه د دړو مړو کې ډېر شینکۍ و. بیا ملګرو ویل ځو ویډیوګانو له ایسته چې رالو نو د حارث خپل موټر سایکل ته څه شی ځوړند کړی و چې څه شی و ورسره پته نشته. هلته نه روان شو نو خپل ویډیوګانو ځای ته ورسېدو. دلته د ټیک ټاک له ویډیوز جوړې، دا ملګري زموږ حارث او دا نور ملګري دي، لکه امداد ورسره دی. امداد خو اوس لا راغلی نه و، هغه ویل زه راځم. امداد انتظار کې و، دغه هلته کېناستو. دلته هم موسم ډېر زیات ښایسته و. امداد په انتظار کې ناست و، بس ګپ شپ مو لګاو، ورو ورو ځان له خپل دغې کې لګیا و. امداد ته انتظار و زمونږ. حارث پاسېد، داسې مخې ته روان و، ما یې چې دی چېرته روان دی، خو دی د امداد خواته روان و. امداد راغی، امداد مخې له لاړو، سلام ورسره وکړو. مونږ ګډه بډه سهیل خان راغلی ولاګ له موږ به دلته ټیک ټاک ویډیو جوړو. بالکل. او کوم ویډیو جوړو نن څه ټرینډینګ دی نن ساوند ما کہا ہے بیا دو روان شو دې ځای ته. ځان له دا ځای وکته چې دې ځای کې به نن ویډیو جوړو. دا لوکیشن وله داسې غونې لګېده لکه، او دو ویډیو تیاري کوله. موبایل کیمرامین ځان ته تیارو د امداد. دې کس موږ له پرمیشن نه که د ځای چې دا د دې کس و لکه نننی ویډیو د دو د سیډ مومنټ و. سیډ مومنټ له بام لګېدل چې د اوښکې راولي دې سترګو کې. نو حارث لاړ بازار ته، بیا موږ د بار ځای ته ووتو. بس د حارث انتظار کوو. دغه موبایل کې ګوتې موتې وولې، لکه نور خو زموږ څه کار نشته، لکه دغه موبایلو کې بس. السلام علیکم. دا یو کس اوس راغی، د وی چې دلته یو کس باندې څه چل شوی دی، ګورم چې څه چل شوی دی. چې ایسته رالم مې کتل نو کته څوک کس پروت و، څه چل پې شوي، څه پیریان پرې راغلي وو که څه. بس دا ځای هم څه دنګ ونه و، دغه ځای نه مې څه ټوپ ووهو، لکه څه کوزېدو گنجایش پکې نه و. ټوپ مې ووهو نو بس د دو خوا له مې ځان ورسوم. ما وایي چې څه چل شوی دی، نو هلک باندې پیریان راغلي چې ومې کتل. بس هغه نور هلکان لګیا وو، بس څه کوشش یې کوو چې د څه شانې دا پیریان چې دي هغه ځای باندې واپس ونه ختم، ځکه چې هغه ځای چې و نو هغه لار نه وه. زه پیاسې راغلی وم، یو ټوپ مې وهلی و. دا ځای هم لار نه ده، خو بس خطرناکه غونډه وګوره. دې دیوال میوال منې مې رالم، څه نری غوندې دیوال و. دې ځای کې ختلمه نو چې ډېر زیات ګډ وډ ځای و، لکه ختلی پکې نه شم. نو ځای ډېر زیات و. بس ما چې اړتاو نه شم، الله دې راته خیر کړي، بسم الله مې ویلې وه. وختلمه له پاسه رالم، لکه اوس رالم کته نه. دا دو روان دي ویډیوګان له، اوس چې څه ځای کې ویډیو جوړوي. حارث بام هم ورسول، اوس به دو جاړي لږ ډېر بامو سره. دا دو لګیا و، بس ویډیو یې کتله، کوم ټایپ ویډیو چې دو جوړوله، لکه ځان یې پرې پوه کوو چې څنګه جوړه کړو. نو اول نه حارث وي چې زه ویډیو جوړوم. حارث اول نه نمبر ولګو چې زه به ویډیو جوړه کړم، اول نمبر به زما شي، بیا به امداد جوړوي. حارث ویډیو خیر اسانه، حارث ویډیو خو جوړه شو. د امداد ویډیو دی پکې لبې کې 500 کلیپونو کې د یو کلیپ چېرته سم خیږي پکې، لکه دا دی اوس یو کلیپ بیا وی واله چې دا سم نه دی، لکه اوس بل کلیپ واله وایي دا وګوره ورته. اوس بیا کلیپ جوړ کړ دی، اوس دته بیا ما ته پته ده باندې دا سم نه راځي. صحیح دی همدادا، صحیح دی شکر دی. یو کلیپ شکر دی چې صحیح راغی. اوس د دویم کلیپ له دا حارث زموږ ډېر زیات محنت کوي. د حارث زموږ کیمرامین دی، لکه دته ګوره اوس دا دی، دا اوس د کلیپونه اخلي. ما خو تاسو ته وویل چې 50 کلیپو کې لکه یو کلیپ د چېرته سم راشي. اوس دا دی لګیا دی، ګوره ورته دا دیسي چل کوي. هم ډېر زیات کړ دي، تاسو کتلی شئ. دا وګوره سترګې نه شي کولاولی. حارث والا اوبه راوړلي، اوبه اوس ورته ولته. ګوره دا شی ډېر مه لګوه، ښه شی نه دی امداده. څه ګزاره وشوه دادا؟ نن څه حساب دی، څنګه ویډیوګانې دې وکړې؟ ستا څه خیال دی دا ویډیو به ستا وایرل شي که نه؟ مینهوال خو تاسو ته سپورټ کوي، مینهوالو دې سپورټ کوي او ما هم سپورټ کوي. زما ولاګ چینل چې دا سبسکرایب کوئ، ځان سره بیل آیکن بټن دباو کوئ.